انسان باندې الله پاک خوشاله هم راولي او خفګانونه هم راولي. د خپل خوشاله اظهار یا د خپل خوشاله ابتدا دا د خپل پلار د غېږې نه وکړه. خپل پلار ځان ته رانږدې کا، غاړه ورکا او خپل سر د خپل پلار په سینه باندې کېږده. کله چې والدین بوډاګان شي نو دوی د بوډاتوب په وجه نه مري، یا دوی په دې وجه نه مري چې موږ ضعیفان شو. ها، دوی په دې وجه باندې مري، دوی له مرګ د دې وجې راځي چې د دې اولاد دوی ته بیا د قدر په نظر باندې نه ګوري، د دې اولاد دوی ته بیا د احترام په نظر باندې نه ګوري. زمونږ والدین په یوازیوالي باندې مړه کیږي. دغه والدین وو چې ټول عمر یې موږ په غېږ باندې ګرځولي وو، او کله چې د دې د غېږ د ګرځېدو موقع راله نو موږ دوی ته دیوال ووهو. نو خپل والدینو ته دیوال مه وهه، خپل والدینو سره لهجه مه سختوه، خپل والد نه غاړه مه جدا کوه، د هغه لمن مه پرېږده. ستا پلار ستا مور چې ضعیفان دي، کمزوري دي، او قرآن کې وایي رب ارحمهما کما ربیاني صغیره. دې ته لاسونه خپل خواره کا او د خدای تعالی نه ورله سوال وکړه، یا الله چې په ماشوموالي کې دي ما سره څنګه منډې ترړې وهلي دي او خوارې زارې را سره کړي دي، نو ټیک ده زه د خپل مصروفیت یا د خپل افسرۍ یا د خپل کار روزګار په وجه باندې دې له هغسې وخت نشم ورکولی، خو کوشش خو کوه که نه. نو موږ کوشش هم نه کوو. او په دې کور کې چې دا پلار بوډا پلار ناستی، ضعیف مشر بزرگ دا پلار ناستی، قسم په خدای دا کور په ده باندې ډک ښکاري. په دې کور کې چې مور بیبي په دې جانماز باندې ناستی، په دې دونکاچه باندې خیال هم کړی دی دا کور داسې د سرو زرو نه ډک ښکاري. او کله چې دا مور نی که نه، په دې کور کې کله ستا دا مور نه وي، تا ته به اله اندازه وشي چې اوهو په دې کور کې سره زرم پراته دي، په دې کور کې سپین زرم پراته دي، په ټرکونو سامان پروت دی، خو په کور کې مور نشته دی. نو دا کور به تا ته داسې خوشې بیدیا ښکاري، دا به درته بیابان او صحرا ښکاري. نو د دې خپلو والدینو قدر کول پکار دی او دوی ته د عزت او د احترام په توګه باندې کتل پکار دی، دوی له قدر کول پکار دی. او د دې ژوند به څومره مړه څومره عمر به د دې پاتې وي، خو دغه کال 2 کاله 3 کاله 15 کاله اجي بیا به د هغې نه بعد دوی نه وي وګورئ، او ته به بیا د دې کټ ته ګورې او د دې څادر ته به ګورې او د دې پیزار ته به ګورې او د دې امسا به ښکلې، او ته به وایې چې هی کاش زما پلار او دا زما د پلار او دا زما د بیبي کټ و. اجي پکار دا دی چې د دې په ژوند باندې د دې په ژوندون باندې موږ د دې قدر وکړو او د دې احترام وکړو. د دې د خولې نه اف قدرې ونه خیږي، او دوی چې کله یو خبره کوي نو چې د دې د سترګو په اشاره باندې موږ پوه شو چې زما پلار سوی او زما بیبي سوی، او د دې چې موږ داسې خدمت وکړو نو والله چې د دې د زړه نه موږ ته کومې دعاګانې خیږي، قسم بالله دغه دعاګانې به زموږ دپاره هم په دنیا کې او هم په آخرت کې، هم په دنیا کې د نیکنامۍ ذریعه، د مال دولت ذریعه، د خوشحالو ذریعه، او هم براله په آخرت کې د نجات او د سرخرویۍ ذریعه ګرځي انشاءالله. نو د خپل والدینو مشرانو احترام او قدر کول پکار دي.